د کراچۍ په میټرویل سیمه کې د چغرزي ولسي لویې جرګې په نوم راجوړونکي غونډې مشر عبادالله خان وایي دغه دستوري راجوړولو مقصد یې په کراچۍ کې د پښتنو او په خصوصي توګه چغرزي قوم ته په راپېښو ستونزو باندې بحث او د هغو د هوارولو لارې لټول دي. خو پښتون نن چې دی دومره معاشي بدحاله دی د دې وجه سره چې موږ سیاست نه کوو. که چېرته موږ سیاست کولی موږ چې دی د تره زوی ته تربور وایو که نه تره زوی ته موږ تربور وایو که دا تربوري به ختمول غواړي ورونو. خو د کوم سړی چې د چغرزي د یووالي او د چغرزي د پرمختګ خبره کوي موږ به له هغو سره ځو. د نوموړي په وینا په کراچۍ کې پښتانه د شناختي کارډ تعلیمي ادارو کې د داخلو او صحت د اسانتیاو په لړ کې د ستونزو سره مخ دي او دوی به دغو مسلو د هواري دپاره په ګډه کار کوي. هغه ویل په دغه غونډه کې دوی په کراچۍ کې میشت د بونیر او شانګلپار ضلعې نه د چغرزي قوم سره تعلق لرونکي ټول خلک رابللي د هرې سیاسي ډلې خلک پکې موجود دي او په ګډه د خپل قوم دپاره کار کول غواړي. غونډې ته راغلی زرفرین چې د شانګلپار ضلعې سره تعلق لري وایي دوی اول په خپل منځ کې رايوځای شو او د هغې نه وروستو به په کراچۍ کې د پښتنو د نورو قومونو سره هم ویني او په شریکه به د کراچۍ د ټولو پښتنو سره د خپلو مسلو د هوارولو هڅې کوي. انشاءالله تعالی دا زمونږ اوس اسټارټ دی او د دې نه بعد به موږ وزیر اعلی اسلام آباد ته چې کوم ځای ته هم تللي خو موږ خپل حق دپاره راپورته شوي غواړو به او په هر صورت چې دا به موږ حاصلو انشاءالله تعالی. سید محمد چغرزي وایي په کراچۍ کې د چغرزو د ځوانانو په نوم د کمیټۍ او یوې خیر ښېګړې ادارې ته تړاو لري. هغه وایي چې دوی د خپلو خلکو دپاره امبولینس لري وکیلان ورسره ملګري دي په عدالتونو کې د خلکو سره مرستې کوي او دغه رنګ خلکو ته په هره ستونزه کې لاس ورکوي. دا چې په کراچۍ کې دوی ته خلک کوم ډول ستونزې زیاتې راوړي په اړه یې نوموړی وایي زمونږ د خلکو مسلې زیات د هیلپ وي او بیا د نشناختي کارډ دا مسلې مسایل وي نو په هغې باندې هم کافي حده پورې موږ کار کوو کوشش کوو خو پښتنو ته ډېر زیات تکلیف دی په کراچۍ کې د خپل د داسې مسلې حل کولو دپاره. د چغرزي ولسي لویې جرګې راجوړونکي عبادالله خان وایي دوی د خپلو خلکو په خدمت لاس پورې کړو او دې سلسلې ته به دوام ورکوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو TV، کراچۍ.